هغه خاوند چې د ژمي په یخنۍ کې هم لګی دی ستا دپاره، د اوړي په ګرمۍ کې هم لګی دی خوله وباسي هم ستا دپاره، کله په ملک کې دننه او کله د ملک نه بهر غریب تلی دی، په سفرو دی او تا لی ګټي او تا ته بیا هم ښه نه وي. یاره بس وایي زمونږ ډېر بد حال دی، دا د وړو پلار وړو په هېڅ څیز په غم کې وایي نه دی. داسې مه کوه، سپکې مه یادوه خپل خاوند، د هغې ناشکري مه کوه، خیانت ورسره مه کوه، مه په خپل بدن کې خیانت کوه ځکه دا د خاوند امانت دی، او مه د هغه په مال کې خیانت کوه ځکه دی ډېر په تکلیفونو ګټلی دی، ستا دپاره هغه ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. مه کوه داسې. دا خو دا خلک حل نه وایي، ډېر مسافرونه چې بار ملکونو کې وخت تېر کړی، زموږ دا مسافرونه چې وګورې بار دا خاص خلکو نومره دوبۍ ده او سعودي دی او فلانې دی، دومره په تکلیف کې په دیره کې وخت تېروي. د یو کټ د پاسه بل او د بل د پاسه کله پکې 3 چته کله پکې 2 چته کټونه پای کې غریبانان پراته وي. بره کس چې ډډم اړی دومره اوازونه کوي دا کټ چې هغه لاندې کس هغه خوب ورسره خراب شي، خو په دې کې هغه خپل بچو ته هم حل نه وایي، ښځې ته هم حل نه وایي، په ځان یې تېروي، بس سخته د تکلیف دی او د دې دپاره لګیا وي. او دا ښځه د دې خاوند بد وایي نو دا به د الله دشمنه نه ګرځي، دا به جهنمي نه ګرځي، نو څوک به جهنمي ګرځي؟ او واوره زما خورې چې ته د خپل خاوند ناشکره، ته چې د پلار په کور کې وي د پلار تاله 100 روپۍ درکولې، سوچ وکړه د پلار تاله 100 روپۍ درکولې او ستا خاوند تا سره ټول مالي خیر دی، ستا پلار تاله مال په لاس کې نه درکو، ستا مور سره یې کېښوده، خو ته چې دې کور ته راغې ستا خاوند تاله هر څه په لاس کې درکړي، په تا یو اعتماد دی چې دا سنبال کا، د دې خیال ساته، د دې مال دونه غټ اعتماد پتا کوي، ته بیا رالګېږي ناشکري کې، د ناشکرۍ الفاظ وې داسې نه ده پکار. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو زنانه د خپل خاوند زخم په کپړه نه، په ټیشو پیپر او په مالوچو نه، په خپله ژبه هم صفا کي، د هغې یو دانه ده او زخم دی دا بس ژبه هم به د هغې حق ادا نه کړي، ځکه حقونه ډېر زیات دي. نو شپه ورځ د دې لپاره غریب ورک دی او منډې او منډې او منډې، پولیس یې چې وغربویم ښځې ته نه وایي چې پولیس نه وغربوله، جرمانې که واخلیم دې ته حل نه وایي، خلک ورسره راشي دکان کې کنځلې ردې بدې، نه ښځې ته حل وایي نه بچو ته حل وایي چې بچی ما سره پلاني دا کار وکړو، ځکه ته پته ده بچی جذباتو کې راځي دښمني به جوړه شي. غریب په ځان سختې تکلیفونه تېروي، څه په هغه تېر نه شي، خو دا ښځه او بچي خبر نه کړي د دې نه، او دا ښځه بیا رالګېږي د هغې ناشکري کوي. د هغې په باره کې بیا څه وایي؟ د الله نبي فرمایي ټول عمر ورسره دې خاوند احسانونه کړي او دا څه وایي؟ ما رأیت منک خیرا قط، ما خو تا نه ښه ورځ اړ ونه لیدل. الله یو ورځ ورله چېرته یو خبره ونه ماني که نه، یاره د فلاني واده لزم مزه بچې خاورې مزه که نه ولې څه چل دی بس مزه، خاوند دا خبره به مني، په دې کې به ته احتجاج نه کوې، یاره دا فلانی کار کوم، یاره بس مې کوه زما اجازت نشته، بس ورته ښه جي احترام سره یې ومنه خبره، ځکه ستا د دې ژوند دی، د بل د کور دپاره خپل کور مه تباه کوه چې بارني آفرونو دپاره، د بارني چې کوم دی پیشکشونو دپاره او د کور نه بهر د غم خادو دپاره خپل خاوند سره کور تباه کوې. دا ته انسان یې؟ تا کې انسانیت شته؟ تا کې عقل شته چې د بل چا دپاره لږې خپل کورونه تباه کړي؟ نو غرض دا زما محترم ورونو، د الله نبي فرمایي وایي د دې د لاسه چې ټول عمر دا خاوند د دې خیال ساتي، یو ورځ چېرته خبرې ونه منله دا ورته ما خو تا نه اړو ښه ورځ ونه لیدله، ما رأیت منک خیرا قط، او دا مزاج د زنانو دی. نو د الله نبي ورته څه وایي؟ په څه به خلاصېږئ د ونه وایي تصدقنه، صدقې وکړئ. معلومه شوه صدقه دا سبب دی د دې چې که انسان نه کومه خطا رسا شوي الله ته توبه وباسي او د صدقو په وجه الله رب العالمین د اور نه بچ کوي.